سورہ شعراء نورلسم سپارہ آیت نمبر 146 واقعہ د صالح علیہ السلام ذکر کولا. صالح علیہ السلام د نورو پیغمبرانو په شانتي لومبه 15 خبره هغه وکړي. اوس چې قوم کې کمی غلطي دي او کمی دي نه هغه طرف ته نشاندهي کوي. د قوم چې دي ظاهري لذتونو پس روانو، ظاهري خوندونو پسې چې نه روانو، چرته خوراکونه، چرته چې نو خې بنگلې، چرته چې نو ناسته پاستا، دا چې نه هغه په ذهن کې پرتا او په عادتونو کې پرتا. بعض انسان وی داسې پښتانه وي چرته خیل تشفي پچې خو خوراک ورته چرته ملاويږي نو هلته ځي. یې سوچ دی چیرې او خچنو مضبوطه او ښایسته چې نو بنګله جوړه کړمه، په دې سوچونو کې چې نه هغه پروتي. په دې باندې صالح علیه السلام دی له زورنې ورکوي او ورته وایي اتترکون فیما هاهنا آمنین، آیا تاسو به پرېښودلی شئ په هغه څه کې چې دلته دي آمنین په امن باندې. تاسو دا غرونه تراشئ او په هغې کې چې نو ګلکاري کوئ. دوی په هنر کې ډېر وړاندې، په دغه کې چې نو کاریګرۍ کې ډېر وړاندې. غرونه به یې تراشل او په هغې کې به یې بنګلې جوړولې. زمونږ د اوس دور کې جدید دور دی او په دې کې آلات هم چې دی نو هغه جدید او نوي دي. خو دې چې یو سرنګ وباسي نو هغې کې په کلونو باندې تیر شي او هغې کې بیا هم کمی او نقصانات هغه موجود دي. په هغه دور کې هغوی به چې دی نو داسې کمرې په دې دغه کې جوړې کړې په دې غرونو کې لکه څنګه چې اوس مونږ د دې خښتو نه جوړو او نیغ دیوالونه یې بلکل هموار. په هغې کې دننه هغه چې نو د اوده کېدو کمره به ځان له وه. د ناستې چې کوم ځای کې ګڼ کسان هغه راجمع شي، لکه نن سبا چې منځ کې میز پروت وي او ګیر چاپېره ته نه کرسۍ لګېدلي کسان کښېني ګپ شپ ولګوي. دغه به چې نو پکې ځان له کمره وه، د میلمه دپاره او پکې ځان له ځای و، د پخلي دپاره او پکې ځان له ځای و. دا یې په غر کې دننه چې دی نو هغه جوړ کړي. نو غر خو مضبوطي او وراني کې نو اوسه پورې موجود دي. صالح علیه السلام ورته وایي اتترکون فیما هاهنا آمنین، آیا تاسو به پرېښودلی شئ په هغه څه کې چې دلته دي آمنین په امن باندې. فی جنات و عیون، په باغونو کې او په چینو کې. باغونه او په باغونو کې چې دی نو هغه چینې رواني. و زروع او فصلونه، و نخل او کجورې طلعها هضیم، چې د هغې غونچکې تازه دي او جفتې جفتې دي. یو چې دی نو باغي عام باغي د هغې هم مزه وي، د هغې هم خوند دي ځکه میوې وي پکې. خو یو هغه باغي چې په هغې کې میوې وي او لاندې پکې چینې روانې اوبه پکې بهیږي. د هغې خوند چې دی نو د عام ساده باغ نه ډېر زیات دي. دوی له الله تعالی دقه شانتې باغونه ورکړي چې په هغې کې باغونه و، میوې وې پکې او لاندې پکې چینې روانې وي. او بیا د قجورو اونې او د قجورو په اونو کې چې کومې قجورې نه هغه هم داسې عامې قجورې نه، هغه به پخې شوې، داسې به پستې وې، داسې به یو بل کې ورننوتې وې. هغه به چې د خولې ته ور واچوله نو خوند به یې دله درکو چې به دې خوړله. صالح علیه السلام ورته وایي تاسو په دې کې په امن پاتې شئ. اصل شی خو د دنیا لذتونه نه دي که نه. دنیا کې که آرام و سکون او امن حاصلېدلي نو هغه چې کېږي نو هغه به د الله تعالی په تابعدارۍ باندې کېږي، هغه په ایمان باندې کېږي. اولنی بنیادي څیز ایمان دی او د ایمان نه وروسته بیا تابعداري د الله تعالی او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. چې کوم انسان کې د ټولو نه زیاته پرهیزګاري وه، کوم انسان کې د ټولو نه زیات خوف او یره د الله تعالی موجوده وه، د ده زندگی به د آرام او د سکون او د خوشحالۍ وي. او چې څومره نافرمانۍ د الله تعالی زیاتېږي دومره په زندګۍ کې پریشانۍ هغه زیاتېږي. سره د دې نه چې سهولتونه به ښه ډېر وي خو د زړه سکون او د زړه آرام به نه وي.
نو صالح علیه السلام ورته وایي تاسو ته دا نعمتونه میلو دي نو ولې تاسو په دې کې په امن پاتې شئ. وتنحتون من الجبال بیوتا فارهین، او تاسو تراشه د غرونو نه کورونه فارهین په داسې حال کې چې خپل هنر ښکاره کوونکي. مونږ ډېر هنرمندو، دا کاریګر سړی چې کار وکړي که نه نو اوس دې دور سره به ووایو چې کار وکړي او دې پې باندې ښه خواري وکړي نو دې ورله تصویر وباسي یا ورله ویډیو کړي هغه په فیسبوک باندې ورکړي دا مې نن ورځې په فلاني ځای کې چې نو کار وکړو نو خلک ورته وایي ماشاءالله دا خو یې ډېره خواري کړه. هغه چې نو په دې زړه کې یو خوشحالي محسوسوي چې وګوره ما څومره چې د هنر کار کړی. دغه شانتې دوی هم د خپل هنر ښکاره کو او دا هنر داسې چې په غر کې به کله دا به وتراشه نو صرف ساده غر به نه و، بیا پکې ګلونه جوړ کړي. لکه مونږ دلته اوس په دې دغه باندې بره تاج دی که نه دیوار باندې دا ساده دی صرف هغه پټې راته وکړي نه هغې به کې یو باقاعده چې لکه په طور مثال د ګلاب ګل داسې یو ګل به جوړ کړو بل ګل به جوړ کړو ښایسته ښایسته هغه به پې باندې جوړ کړي. فارهین یا دویم دا نه تکبر کوونکي ځان لوی ګڼئ زما په شانتې کاریګر او زمون په شانتې تکړه سړی چې نو بل کم نشته هېڅوک هم نشته زما د مقابلې هغه څوک نشته. دا شی چې کله په انسان کې راشي دی بیا ناکامه کېږي. دا عالم چې کله بیان کوي یا کله دی درس کوي نو یا دی مطالعه کوي نو دا د الله تعالی یو کرمي دغه ټیم کې بعضې خبرې الله تعالی دته د ذهن ته واچوي هغه ډېرې د فایدې وي هغه ډېرې چې نه هغه باریکې وي هغه نه مخکې د ده په سوچ کې او که دغه ټیم کې ځان سره محفوظ نه کړي نو وروسته هم بیا په ذهن کې ډېر کم پاتې کېږي. یو ځل حضرت تانوي رحمه الله هغه بیان کو خلک ورته ناست وو په هغه بیان کې وی دا یو خبره کوم اوس دې وخت کې الله تعالی زما د ذهن کې راوسته او دا به زما نه علاوه تاسو د چا نه ونرئ. خبره حقیقت و الله تعالی ورته ذهن کې چولې وه کېږي داسې چې دا خبره یې څنګه وکړه نو سر یې ټیټ کړ یو ساعت چپ و بیا استغفار ووی او بیا ووی ما دا خبره وکړه خو د دې خبرې نه تکبر بوی راځي دې د وجې نه ما د الله تعالی نه بخښنه او استغفار وغوښتو چې دا خبره ما ولې داسې وکړه. عین ممکن لکه دې وخت کې ما ته ذهن کې راچولې نو کېدای شي بل چا ته هم ذهن کې چولي یا د الله تعالی چې نو قدرت دی دومره لوی خلک چې هغه خبره واقعي چې هغه چاته دغه ټیم کې معلومه نه وه الله تعالی ورته ذهن کې چولې وه او بیا هم هغه څه وایي زه په دې استغفار غواړم داسې خبرې چې دی نو هغه نه دي په کار د لویۍ او د تکبر خبرې به نه کوې د عاجزۍ خبرې به کوې الله تعالی هغه امداد کوي. نو تکبر نه به ځان ساتي فارهین تکبر کوونکي. فاتقوا الله واطیعون دا الله نه ویریږئ او زما تابعدار شئ. دوباره ورته وایي بار بار چې نه هغه ورته وایي په دې یو بیان کې فاتقوا الله واطیعون فاتقوا الله واطیعون تاسو یریږئ د الله تعالی نه او زما تابعداري وکړئ. کوم څیز چې هغه اهم وي او په یو معاشره کې او په یو ځای کې د کوم څیز ضرورت وي داعي به هغه بار بار ذکر کوي. دا به دې دپاره ذکر کوي چې د هغه خلکو ذهن ته دا خبره نه نوځي او هغوی پې باندې عمل وکړي. داسې نه چې بس ما یو ځل دا مسله وکړه او خبره ختم نه هغه مسله بار بار کول پکاري. او دویمه وجه دای د امیانو ذهنونه چې دي دا کمزوري ریو چې یو خبره یو ځل ووري نو چې دې ځای نه پاسي نو بیا ترې نه هېري له هفته او میاشت تېرېدل خو ډېره لرې خبره ده. نو بار بار یې ورته کوه دې لپاره چې ده په دې ذهن کې ننوځي او دې عملي شي دې هغه کار په عمل کې راولي. دې د وجې نه صالح علیه السلام هر یو پیغمبر د مخکې واقعاتو کې تاسو وکتل هر یو پیغمبر د تقوا او د خپلې تابعدارۍ خبره بار بار کوي ځکه همه وه. صحابه کرام وایي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله بیان کو نو هیڅ یو بیان هغه د بیان د توحید او د رد د شرک نه خالي نه. په هر یو بیان کې په هر یو تقریر کې مسله د توحید هغه بیان کړه. ولې اهمه وه بار بار ذکر کول غواړي چې د خلکو ذهن کې پخه شي او ننوځي چې دا اهمه خبره ده او د دې خیال ساتل پکار دي.
اتترکون آیا تاسو به پرېښودی شئ فیما په هغه څه کې هاهنا چې دلته د یامین په امن فی جناتن په باغونو کې و عیونن او په چینو کې و زروعن او په فصلونو کې و نخل او کجورې طلعها عظیم چې غونچې د هغې تازه دي نږدې دي وتنحتون من الجبال تاسو تراشئ د غرونو نه بیوتن کورونه فارهین په داسې حال کې چې تکبر کوونکي فاتقوا الله او یریږئ د الله نه او اطیعوني او زما تابعداري وکړئ